او یو گزارش به په خپلو کې یو نو په پښتو کې یو دا کوم چې پرون هلته نه چې زه راووتمه نو چا وی چې جی پوسټونه جوړ کړي صحافیانو له لاړ شئ د سپریم کورټ نه بار ډېر شی کیمرې پرتې وي دا رښتیا دي چې په ویډیو کې کتلی کېدی شي چې مولانا فضل الرحمن صاحب پسې زه هم لږ ساعت هم صبر وکړو هلته خلکو دومره غوبل جوړ کړی نو زه رالم ما پسې خلک راله چې واپس راشه کیمرو له ما مونږ دا کار د کیمرو دپاره نه دی کړی او هغه شکر دی زه ونه درېدم دا نه ودرېدو نه باوجود په میډیا باندې دا نومونه چلیدل بار بار چې یاره زه هلته وم او زما د چیف جسټس سره مکالمه وشوه زما درخواست دا دی دلته به د هر تنظیم سړی ناست دي او دلته به د هر د مجلس تحفظ ختم نبوت دی که د مولیانو دی نو د پرون نه یو لوبه ګرمه شوه یو وی دا زمونږ سړي دا کار وکړو بل وی دا زمونږ وکړو هر چا پکې خپل یو نوم لیکلی دی دوه نومونه لیکلي دي دا اسلام چې نه راځي دا د دې د لاسه نه راځي چې 15 پارټۍ دي او هر یو وی ما وکړه او کار چې دی د خدایي چې وینا ده الله مونږ ته وایي که نه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا واعتصموا بحبل یعنی متفق او متحد شئ او چې داسې په انتشار کې وای نو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی دا طاقت بم تقسیم شي ځکه نقصان دی ختم نبوت د چا د پلار ټیکه نه ده او ختم نبوت باندې د یو داویداری نه مونږ منو نه مونږ د چا د غرض او د مطلب دپاره دلته د ختم نبوت کار کوو دا چې اوس دا کچی پچی چڼې راوتې دي پته نه لګي د کم ځای دي د ختم نبوت معامله چې څوک ګوري رادی شي مابد خان ته چې د دې خاندان تاریخ وګوري دا طاءالله شاه بخاري صاحب تاریخ وګوري نو بهرحال دا کلم نه د پکاره چې په ډلو په پرو کې د ختم نبوت کار تقسیم شي زه تاسو ته عجیبه خبره وکم چې د دې نه ډېر کم خلک خبر دي تاسو په میډیا باندې وګورئ د یو وکیل نوم راځي لګیا د یو وکیل دی د هغه نوم حافظ احسان پوره نوم یې ماله نه راځي لیکن نوم یې داسې و حافظ احسان کمال دا دی چې ما د هغه شورش کاشمیری ذکر دلته یو پیره کړی نه ګیره وه او نه برید دا پرونی وکیل چې و حافظ صاحب چې و د ده نه ګیره وه او نه برید دی ماشاءالله په آخر کې چیف جسټس ته ودرېد او د چیف جسټس سره قانوني په ټیکنیکل انداز باندې خبرې شروع کړي تاسو دا منئ چې مولانا فضل الرحمن صاحب راپاسېدو ورپسې ټول راپاسېدل او مونږ چیف جسټس ته وویې چې دا حافظ احسان دا وکیل صاحب چې کومه خبره کوي که نه مونږ هم د ده د خبرې تایید نو لہذا دا ډرامې نه دي پکارې چې دا فلانکي وکړو اسمان وکړو دې کې چې دا پرونی کومه فیصله تاسو وینئ دا تجویز اصل کې د هغه حافظ احسان دی هغه چې کوم بېګیرې او بې بریتو الله دې ورسره ښه وکړي او زما خیال دی هغه د اهل حدیثو د تنظیم د طرف نه د پروفیسر ساجد میر صاحب د تنظیم نمایندګي هلته کوله لیکن کار یې دومره لوی وکړو چې ټولو علماو دا حمایت وکړو چې دا دې کومه خبره کوي خبره یې سوه چیف جسټس وی چې په دې مخکینی فیصله کې څه شکونه چې کم دي پیراګرافس دا ختم کم او کنه دا وکیل صاحب وی چې دا پیراګراف نه دا زړې چې د کمې فیصلې دي دا ټولې ختمې کا او نوې یو فیصله ورکه چې بس دا ټول ګند پاک شي دا اصل کې هغه وکیل خبره کړې وه لہذا دا ډلې پرې به څوک نه کوي حق دا دی چې ختم نبوت دپاره چې چا کنټریبیوشن کړی دی او قربانی ورکړې ده دا هغه عظمت ته سلام دی او هغه څه شعر ما وویې نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے چیف جسٹس زمونږ د سر تاج دی او زمونږ د زړه سر دی او الله چې داسې کار دې کړی دی الله دې کروڑها رحمتونه په تا باندې ستا په دې خاندان او ستا په دې بزرګانو باندې دې الله وورئ او د ختم نبوت چې څومره غلامان عاشقان چې چا قربانۍ کړې وي زمونږ نیکه بابا جي علامه عبدالودود قریشي رحمت الله علیه د ختم نبوت د دې جهاد آغاز د دې ځای نه کړی و الله دې د هغه په قبر کروڑها رحمتونه نازل کړي او په دې جومات کې چې دا څومره ناست